بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید ده الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. الله هم خوشحاله ساته، الله پاک هم دار قسمه مصیبت نه په امان ساته. پرنۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د سوره یاسین فضایل وایم چې څوک د ورځې په شروع کې سوره یاسین وایي نو الله پاک په د هغه د ټولې ورځې حاجتونه پوره کړي. په ډېرو حدیثو کتابونو کې راغلي دي چې څوک سوره یاسین د سحر په وخت کې وایي نو الله جل شانه د هغه د ټولې ورځې چې څومره کارونه دي او څومره انتظامات دي الله پاک هغه برابر کړي، او د څه ته ضرورت پیښیږي نو هغه الله جل شانه په اسانتیا سره ورکړي. څوک چې سوره یاسین وایي، د سوره یاسین ډېر فضایل دي. په حدیثو کې دې ته د قرآن پاک زړه ویلی شوی دی چې دا د قرآن شریف زړه دی. او څوک چې سوره یاسین په هر مشکل کار وخت کې ووایي که نه نو الله جل شانه هغه ته هغه کار اسان کړي. ګوره که چېرته میلمانه راغلي او تا سره روټۍ کمه شوي نو ته سوره یاسین ووایه نو الله جل شانه به ستا هغه لږه روټۍ برابر کړي، ټول میلمانه به پرې ماړه هم شي او تا سره به باقایا پاتې هم شي. ته به هم د الله پاک تامور دي. دا د سوره یاسین برکت دی. که چېرته ځي او لار د نه روکه شوي چې یاره اوس په کومه لاړ شم څوک نه نو سوره یاسین ووایه، ځان سره یاد کا یا ځان سره یو وړوکی غوندې کتاب ساته په دې جیب کې چې کله په اودس کې نو سوره یاسین د ووایه نو الله جل شانه به تا ته هغه لار اسانه کړي. تا له به الله پاک یو دلیل درکړي یا به داسې قسمه ته په متوجه شي یا به څوک الله مدد لرولیږي تا ته به هغه لار اسانه شي. چې کله څوک وفات کېږي او د چا مړی ډېر سخت بیمار وي او د هغه هغه ساه او زنکدن ډېر زیات سخت وي، داسې پکې چې په ورځو ورځو باندې دقسې زنکدن په حالت کې بنده نو ډېر زیات تکلیف وي ورته ملګرو، نو هغه تکلیف وي الله اسانوي په یو عمل سره. تاسو به کښېنئ او سورت یاسین به شروع کوئ چې هغه مړی اواز د هغې اوري نو الله جل شانه به ډېر په اسانتیا سره د هغه نه هغه ساه والي. مرګ خو ملګرو هر چا له شته او هر چا د راتلونکی دی، خو چې کله زنکدن حالت یې وروڼو دا ډېر سخت حالت دی او په دې کې بنده ته ډېر زیات تکلیف وي نو چې ساه یې په اسانه سره وځي نو دا ډېره د ثواب خبره ده او ډېره ښه خبره ده چې ستا ملګری یا ستا ورور نه په اسانه باندې ساه وځي. دا هم یو ښه والی دی ملګرو. کله سورت یاسین چې تا ته څه د دشمن یری او په تا باندې څه خوب وي چې یاره هسې نه چې ته څه داور را باندې راشي یا یاره دا لنکې کس دی او دشمني وي دا ورسره او دی را باندې را نه شي هسې نه چې زه ناخبره یم نو سوره یاسین ووایه. الله جل شانه به ستا حفاظت وکړي د غیب نه او الله جل شانه به ستا هغه د دشمن نه حفاظت وکړي. داسې ملګرو چې تاسو ته هر یو کار داسې مشکل چې هغه نشي کېدی او وایي چې یاره دا نشي کېدی نو سوره یاسین ووایه. الله جل شانه به د دې په برکت تاسو ته ستاسو هغه کارونه اسان کړي. سوره یاسین ډېر فضایل دي او دا چې کوم دی نو 5 رکوع دی او ډېر ثواب دی. تلاوت هسې د قرآن پاک ملګرو ډېر زیات ثواب دی. نو ولې نه چې سړی د سهار په وخت کې دوره پاسي او لمونځ وکړي نو یو پیري سوره یاسین ویلو باندې تقریبا چې سړی ښه په کلاره ووایي نو 15 منټه پرې لګي او چې څوک ډېر تیز یې نو 3 منټه کې 4 منټه کې هم وایي ملګرو. نو موږ ټوله څومره سخت کارونه کوو په یو کار به بیا کوشش کوو بیا کوشش کوو هغه کېږي نه نو موږ ته پته نشته ملګرو. هر یو څیز دی تکه یو کار کې نو هغې دپاره به ته د الله نه مدد غواړې. دا کارونه ټول هر څه چې کوم دي دا د الله تعالی په لاسو کې دي، د الله تعالی په اختیار کې دي. الله جل شانه چې وغواړي نو هغه کار تا ته اسان کړي او چې وغواړي نو هغه کار تا ته ډېر زیات ګران شي. نو ملګرو د الله پاک نه د اسانتیا دپاره ذریعې دي، لارې دي. صحیح شوه. په دې کې یوه لار د سوره یاسین ده. څوک چې سوره یاسین ووایي نو الله جل شانه هغه ته هغه کار اسان کړي او هغه کار ډېر په اسانه باندې وشي. مونږ ګورو ملګرو ډېر ملګري داسې چې په یو کار به یو 100 پیرې کوشش وکړي او هغه به نه کېږي. مثلا د چا رشته ده او د هغه رشته نه کېږي، ځي راځي به کله به یو څه کله به بل څه، داسې نه کوي ملګرو چې زه داسې لار اختیار کړم چې د الله جل شانه مدد د ما سره شي. نو په هغې کې یو لار د سوره یاسین هم ده ملګرو. داسې کار وکړئ چې چېرته رشتې نه ځئ او پوهیږئ چې یاره که د رشتې له ځو په هغې کې تاسو ته څه قسمه مشکلات راځي نو سوره یاسین وایئ او بیا لاړ شئ نو الله جل شانه به ستاسو هغه کار ډېر په اسانتیا سره، ډېر په عزت سره او ډېر په خوشحالۍ سره وکړي. داسې هر یو کار د ملګرو ته یو کور جوړې یو دغه کې هغې دپاره چا ته انتظامات نه برابرېږي
چیرې دا به څنګه کوم ته سهار وخت کې دا عمل شروع کا روزانه چې پاسې نو سوره یاسین د سهار د مونږ بعد یو پیری وای او د الله نه دعا غواړه ته دې په برکت سره به الله جل شانو استاغه کور چې کم دی نو آباد کی او چې څنګه ستا د مراد نو هغه به الله او کی د دې برکت ته ملګرو الله جل شانه په خپل پاک کلام باندې ډیر زیات خوشحاليږي او دا سوره یاسین خو بیا د قران شریف زړه دی نو د قران په برکت سره الله پاک ډیر خلک اوچتای او ډیر خلک خطکای نو ملګرو اسانه دا اسانه عمل لیکه بچا ډیر زیات قرض وي او پته ورته ني چې یاره دا به څنګه خلاصيږي نو سوره یاسین د روزانه سهار شروع کی الله جل شانه او پړه کې د اراده ساتي اراده ملګرو زه تاسو ته په هر ویډیو کې وام چې ګوره یو به یو کار کوي د یقین سره بل به اراده ساتي پړه کې چې یاره دا کار سره دی ارادې لپاره کوم سید هغه ځان سره ته پړه کې وای سید د الله نور مدد غواړي ګوره د الله جل شانه فضل او رحمت دا ډیر زیات وسیع دی یو سړی دا وایي راځه دا شی غواړم دا نه غواړم دا د انسانانو خو نه الله جل شانه نه چې تسم غواړي نو غواړي الله جل شانه په خوشحاليږي او چې کله د الله نه صرف غوښتل شروع کی کنه نو الله جل شانه به تعالی درکول شروع کی ستا بیا په وهم او فکر کې هم نه او ستا کار به الله کړي نو ملګرو دا د یقین خبره ده یقین به لازم چې چا یقین نه کنه ملګرو دا غي ور کار نه کیږي یو سړی به واره کزینن کوم چې کیږي کنه سبا کوم کی نه چې کله ته په الله باندې باور کې نو هغه به داسې کې چې ما ویل نه دي او الله قبول کړی نه دي په لکه بعد الله نه پوخ امید ساتي پوخ دا ځنې خلک کنه و یاره زمانہ ملګری یار دوست دای باری سړی دی وته ته چې ما سویلې دي نو د مانه چته انکار نه کړي د دین زیات د دین داسې زیات چې الله جل شانه ته تدی او خبر وای کنه ملګرو نو الله جل شانه هغه قبول کړي الله جل شانه ګوري ځنی وخت کې مونږ یو سیس غوړ خو هغه زمونږ لپاره بهتر نه دا غي په بدله کې الله پاک مونږ له دا غي نه بهتر سیس راکړي صحیح شو او که چاله بهتر دا غي نه ور نه کوم په آخرت کې ولا داسې او بدلای خنه چې د آخرت غ بدله د هر چا نه زیاته ته هر چیز نه زیاته ولې ملګرو د دنیا خو ژوند دی دغه یو سورج ژوند تیر لاړ بشي تیر بشي خبره به ختم شي بس خخ په شو د درې خپل خپلوان نشي بیا باغی میر کی خو آخرت ستاسو پوخ ځای ملګرو نو کله چې یو کار سړی کوي نو یره پوخ کوم چې دا عمر شي عمر کار نه د دنیا کارونو کې چې موږ د عمر کارو کو کنه یره موږ خدا کور جوړ کړو دا داسې جوړ کړ چې دا 200 300 کالم سره شي کېده نو سره سوره خوشالي نو چې الله جل شانه د هغه کار او هغه سیس چې کم دی آخرت لبوزي او په آخرت کې ته وویني چې هلته تا له څوک نه څه درکول شي نه خپل وانشته او هیڅ پرینی ای بار څو خو اړ یو سړی په خپل خلو کې ډوبي سړی اړ یو سړی مو چې خپل ځن خلاص کړ اته دا هغه غړ ثوابونه وویني او ستا په الله پاک د تلیغه یو طرف چې کم دی نو غدرون کې او تسید ډایرک لار شي جنت ته نو څومره کامیابی ده او بیا عمرې هغه کې د جنت هغه بنگلو کې او نعمتونو کې نو ملګرو څومره د خوشاله خبره ده ملګرو د ایمان سره د یقین سره او داس یقین د الله نه کنه چې یا الله تاسیز را راکې نو ته وای چې دا مال الله راکو بس ما وی مال الله راکو بس ته بیا ګوره چې الله جل شانه تعالی څنګه نظر کوي ملګرو خپل مزو داس کوي د هیڅ چا پسې مگر ځای د هیڅ چا نه مغواړي د هغه یو پاک الله او د الله د ذات نه غواړي ملګرو ان شاء الله الله پاک پستاسو مدد وکړي او تاسو غو مسلې چې کوم دین هغه الله پاک داسې حل کی چې تاسو به پویم نشي او ډیر به خوشاله او مطمئن وي د سورۃ یاسین یو برکت دام نه ملګرو چې تب مطمئنی دا زړه ځنی وخت په یو کار باندې نامطمئنی نو سړی هغه کار کوي او هغه وسایل وسره برابر خدای نه مطمئن نه وي یاره کار کوم خدا سي خوان نشته دا به ملګرو تاسو سره به وسایلوم نه تاسو سره به سخکاریم نه خو ستاسو علامه مطمئنی چې بس دا کیږي وې دا کار کیږي نو ملګرو د یقین سره د ایمان سره وای الله جل شانه بخام خاصه مدد کوي د الله جل شانه نه د غوښتو ډیر لارې ملګرو ځان لارې پیدا کړي د الله جل شانه غوښتونه الله د هر طرف ته تاسو ملاويږي هر ځای کې تاسو را دي ته وغواړه الله تعالی درکې ملګرو نن نوې ویډیو په دې ټاپک په هم تر دې پورې اجازه غواړم تاسو نه ان شاء الله برانوانه ویډیو کې به یو نوې ټاپک سره تاسو سره ملاويږو تر هغه پورې د الله پامان السلام علیکم